السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو، نن به یوه ډیره مشهوره واقعه ارو د حضرت سعد رضی الله تعالی عنه. ډیره د سبق آموز واقعه ده. د دې صحابي شونډې غټې غټې دي، مخې تور، خلکو به تکرکه کوله چې په یو جام به اوبه وڅښلې. راغی نبي علیه السلام ته وویل: او د الله حبیبه، خدای به مې ځان ته پرېږدي که نه؟ جنت به مې ځان ته پرېږدي که نه؟ حورې به مې ځان ته پرېږدي که نه؟ پیغمبر علیه السلام چې د صحابي ته وکتل، ورته ویې ژړل او بیا ورته وخندل، لاس یې پرې واچو. ولې بچې، واده دې په زړه وورېده که څنګه؟ او ای قربان چې کافرو خلکو به رانه کرکه کوله، نفرت به یې کوو چې په کوم لار به لاړم په هغه لار به خلک نه تلل، په کوم جام چې به مې اوبه څښلې په هغې به چا اوبه نه څښلې. نن مې چې ایمان راوړو، مسلمان شوم، ستا د باغچې ګل شوم، ستا د باغ بلبل شوم، اوس به رانه خلک کرکه کوي. ما به خدای ځان ته پرېږدي؟ ما به جنت ځان ته پرېږدي؟ نبي علیه السلام ورته وایي: واده ته دې زړه کېږي، لاړ شه فلاني صحابي ته دروازه ووهه، ورته وایي چې نبي علیه السلام را لېږلم، نور راځه. سړی چې کله لاړ، دروازه یې ووهله، صحابي ورته راووت، داسې کوس پاس ورته ګوري، څنګه راغلی؟ ورته وایي: نبي علیه السلام راولېږلم، راغله. وایي چې خدای ده ته وګوره، زما لور ته وګوره، اوس څه وکړو؟ ویل ته کښېنه، زه به مې ښځې سره مشوره وکړم. مشوره پکار ده چې ښځه او بیړه مشوره وکړي، خپله لور ورکړي. دی چې کله ننوت، خپلې ښځې ته چې د ده نوم واغست چې دا صحابي نبي علیه السلام را لېږلی، ستا د لور سره د نکاح کولو دپاره را لېږلی، لور دې ورکې که نه ورکې؟ هغه حیرانه شو چې خدای څه وکړو، اوس به څه کوو؟ ویل نه، زه مې خپله لور دته نه ورکړم، دا خو د رنګه تور دی، کور نه لري، خیمه نه لري، قوم نه لري، قبیل نه لري، هغه ټول پرېږده، نه دې کور لري، یو شی دې نه لري، کاشکې چې پرنګ خو لږ جوړ یو خیمه خو یې درلودی چې زما لور ورسره پکې شپې تېرې کړې وې، لور مې بیا بېرته ورسره ولېږله. لور یې خبرې واورېدې، راووته. مور یې شی دي، ولې داسې خلک ایمان تېروي؟ مور نه ایمان تللی، پلار نه ایمان تللی، ورور نه ایمان تللی، غیرت دې نه تللی، نه پښتو چا کې پاتې، نه ایمان چا کې پاتې، نه غیرت چا کې پاتې. ولې دا خلک په دې نه پوهېږي چې سهار د لور وځي تر ماښامه پورې 200 خلک جهنم ته خطا کړي، دا پلار مور یې پرې نه پوهېږي. اسمان چې وریځ شي، موږ وایو خدای باران وکړي، یا الله د تیږو باران را باندې مه کوه، خدایه د تیږو باران را باندې مه کوه. خیر دی که دا بل باران را باندې نه کوې، مې کوه، خو د تیږو باران را باندې مه کوه. موږ خو داسې عمل نه دی کړی چې موږ ستا د رحمت په تمه چې ته به موږ رحمت راووره. لورې راووته، مورې پلار مې څه وایي چې بیا ورسره ته په جنګ یې؟ لورې پیغمبر علیه السلام هغه صحابي را لېږلی ستا نکاح ته، نه دې ورکو، خو هېڅ شی نه لري. لورې ورته وایي چې مورې ګستاخي نه کوم، دته مه ګورئ چې دی به یا کور نه لري یا به توري، محمد رسول الله ته وګورئ. نن کفارو ته مه ګوره چې شراب راوړي، پیغمبر علیه السلام ته وګوره، هغه منې کړي. نن که کافر په اسلام ګزار کوي، تی پې مه کوه، ته خو د هغه امتي. پردی حیا، پردی ناموس مه لوټ کوو، پیغمبر علیه السلام ته منې کړي. عمر فاروق رضی الله عنه خپله زمانه کې ویلي شیدو کې به اوبه نه اچوئ. یوه مور خپلې لور ته وایي: ولورې شیدو کې اوبه واچوه چې ډېرې پیسې وکړي. او ورته وایي: مورې عمر فاروق منې ګرځولي، زه نه کوم دا کار. او ورته وایي: او لورې نیمه شپه ده، عمر فاروق به ودی. عمر فاروق دروازه کې ولاړ دی، اوري عمر فاروق به ودی، نیم پولیس ته هېڅوک نشته، مه کوه، اوبه ور واچوئ، خدای خو شته که نه؟ نن که څوک خدای ومني غلا به وکړي، که څوک خدای ومني زنا به وکړي، که چا قرآن منلی غلا به وکړي، که چا قرآن منلی او پیغمبر منلی شراب به وڅښي. خو
خو معلومیږي دا چې ظاهر مسلمان او نور ټول کافر قرار راغلی. لور ورته مور ما ورک مام دې صحابي ته ورک دته مګورې پیغمبر علیه السلام ته وګوره. سړی راوته په ملا وړه بوزه لور مې درکړه. داسې خوشحاله دی چې کالیو کې نه ځایږي راغی. پیغمبر علیه السلام ته ویل قربان لور خو یې راکړه. هغه ورته وایي پیسې لرې؟ وایي نه پیسې نه لرم. پیسې ورته ورکړه. پیسې ورکړئ. پیغمبر علیه السلام ته راغی قربان پیسې یې راکړه. ویل لاړ شه ځان ته پېښه کالي وکړه، ځان ته خیمه پې واخله، کور دې پې ځان ته جوړ کړه، په دې پیسو زه درته واده کوم. دی چې کله بازار ته لاړه بازار کې یو صحابي غږ کوي څادر یې لاس کې دی. ای خلکو نبي علیه السلام جنګ ته لاړل. نبي علیه السلام غزا ته لاړ. کافران راغلي په مدینه منوره حمله کوي. دی وایي خدایا پیغمبر علیه السلام دې جنګېږي او زه دې واده کوم. پیغمبر علیه السلام د قرباني وړاندې کوي او زه دې واده کوم. نه کوم توبه. په لږو پیسو یاس ځان ته واغست او نورې ځان ته یو څادر واغست، غره واغسته، توره واغسته او یو غټ څادر یې واغست، خپل مخ نه وربوز نه تاو که سترګې ښکاره کړه. په آس باندې شور شو غزا ته لاړ. سعد نومېده سعد. سعد نومېده سعد. تور کله چې غزا ته لاړ نو پرې په کافرانو کې وایسته. یو صحابي پیغمبر علیه السلام ته د جنګ په دوران کې وایي قربان دغه څوک راغلی ډېر امداد یې د مسلمانانو وکړ. دې وخت کې دی په کافر د تورې غزار کوي چې لاس یې تور ښکاره شو. پیغمبر علیه السلام وایي اظنه سعدا، ما ته خو سعد ښکاري. ده ته خو ما ویلي چې واده ته سودا وکړه، دا څنګه راغلی؟ په دې وخت کې بل طرفه په کافر د تورې غزار کوي. سعد رضی الله عنه داس نه لاندې راګزارېږي. پیغمبر علیه السلام راغی، سعد یې په خپل ورون واچو. سعد لا ژونده دی، ورته وایي قربان خدای به مې ځان ته پرېږدي که نه؟ جنت به مې ځان ته پرېږدي که نه؟ هورې به مې ځان ته پرېږدي که نه؟ ټوټه ټوټه وینې تېدارې وایي او لا یې په زړه کې همغه ګیله ده. پیغمبر علیه السلام یې اوښکې وچې کړې. ورته وایي سعده چا چې د خدای دپاره قرباني وړاندې کړې رضی الله عنهم ورضوا، خدای به درنه راضي وي. دا ورونو دا اسلام دونه مخ نه دی راغلی چې نن دې هر سړی پرې نخري، هر سړی د اسلام مخالفت کوي. د سعد خو د ځوانانو په خپلې وینې قربان کړي. په دې باندې سونو خلکو خپلې وینې توی کړي. نن هر څوک راپاڅېږي زه مسلمان یم، د مسلمان ترجماني کوم. ای سعده ګیلې مه کو. پیغمبر علیه السلام ته یې مخ واړه ویې خندل. شیبه بعد سعد رضی الله عنه روح پرواز کوي. جنگ چې کله تیر شو څو ورځې بعد صحابه کرام ته پوښتنه کوي پیغمبر علیه السلام سعد چې کله ژړل تا داسې مخ واړه ودې خندل څه و؟ نبی علیه السلام وایي و سعد ګیلې کولې چې ما به خدای ځان ته پرېږدي که نه؟ جنت به مې ځان ته پرېږدي که نه؟ حورې به مې ځان ته پرېږدي که نه؟ الله جنت نه حورې ته لاس کې اوبه ورکړي په منډه یې سعد ته ویسه. کله چې حوره راغله ما نه شرمېده، مخکې نه راتله، ما ته یې مخ واړو تر څو مې چې مخ راړو حوره هم راونه رسېد او سعد تږی د دنیا نه لاړ. دا ورونو دونه خوار دین نه دی او نه دونه بېکاره دین دی. ان الدین عند الله الاسلام. الله دین را لېږلی او د اسلام دین د مسلمان به په قرباني وړاندې کېدو او کې ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وسلم. ملګرو دا واقعه چې تاسو واورېدله ما هم واورېدله. الله دې تاسې موږ ته عمل کولو توفیق پر نصیب کړي. ملګرو که تاسې په زما په چینل باندې نوي یو نو تاسې پلیز زما چینل سبسکرایب کو، لایک کو، کمنټ کو. ډېره مهرباني. والسلام.